بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. نو مونږه دا ویډیو چې د وجوب چې نه دوه قسمونه دي، وجوب ادا، وجوب قضا. وجوب ادا تسلیم عین الواجب بالامر او قضا تسلیم مثل الواجب بالامر. بیا دا غي متعلق مونږه خبره اترې دا کړې وي چې یاره دا د دې لپاره د قضا لپاره هغه سبب دی کوم چې د ادا لپاره دی او ګرنه قضا لپاره جدا سبب چې دا پکار دی. نو پای کې اختلاف دا شو، اعتراض او جواب دا شو. نن سبق کې د ادا قسمونه بیانې. د ادا درې قسمونه دي: اداء کامل، اداء قاصر، ادا شبیه بالقضا. اداء کامل، اداء قاصر، ادا شبیه بالقضا. په لنډو او ساده الفاظو کې دادي چې اداء کامل هغه ته وایي چې یو څه باندې څنګه فرض شوی دی اقا شان دی ادا کو د اداء کامل وایي. اداء قاصر دی ته وایي چې څنګه دی د باندې فرض شوی دی اقا شان دی ادا نه کو، نو دا اداء قاصر ده. ادا شبیه بالقضا چې دا غو د ادا په یو حالت کې ورته ګوري نو ادا ده، قبل طرف ته خیال کوي نو ادا شبیه بالقضا ده. لکه دا ادا کامل مثال هغه د جماعت سره منځ ادا کول چې موږ په انسان باندې لازم شوی دی، نو په جماعت سره لازم شوی دی. حضرت جبرئیل علیه السلام چې راغی او پیغمبر علیه السلام ته دوه ورځې مونځونه وکړل. یو ورځ ورته د ورځې د اولنی ټایمونو کې مونځ وکړو، په دویم ورځ باندې راغی نو په اخر ټایمونو کې مونځ وکړو. او بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ما بین هذین الوقتین دا د دې دوه وختونو په منځ کې کوم دی دا د هر مانځه وخت دی. صحیح شولا؟ نو لکه مونږ په جماعت سره فرض شوی دی، تا په جماعت سره ادا کو، نو ادا ده. ادا خو څنګه دی چې په وخت کې ادا، او کامل څنګه ده چې لکه څنګه فرض شوی دی اقا شان دی ادا کو. او په یوازې مونږ کول، منفردن مونږ کول، دا چې نه دا صلا دا اداء قاصر ده. ادا خو څنګه دی چې په وخت کې مونږ کړل، او کامل څنګه دا قاصر څنګه ده چې څنګه فرض شو اقا شان دی ونه کړل. فرض شوی پتا باندې چې دا په جماعت سره او تا یوازې وکړو، نو ادا خو دا او قاصر ده. پوه شئ؟ ادا شبیه بالقضا د دې مطلب دا دی لول ځان په دې باندې پوه کوي چې د مقتدی درې قسمونه دي، یو ته مدرک وایي، یو ته مسبوق وایي، یو ته لاحق وایي. مدرک دی ته وایي چې د اول نه د امام سره نیت وتړي او د امام سره سلام وګرځي، یعنی د اول نه د اخره پورې د امام سره یو ځای وي، نو دې ته ویل کېږي مدرک. سابق دی ته وایي چې د امام سره په اوله کې شریک نه وي، په اخره کې سره شریک وي. مطلب دا راغی امام په مانځه باندې ولاړ دی، یو رکعت شوی دی، دوه رکعت شوي دي، درې دي شوي دي، او د امام سره ملګری شو. نو په اوله کې د امام سره نه دی، خو چې امام کله سلام کړ دی نو دی وزر ملګری شوی دی. او دریم دی لاحق. لاحق دی ته وایي چې په اوله کې د امام سره نیت وتړو، یو رکعت د امام سره وکړو، بیا چې نه دی لاړو او داسې ما چو یا بله څه خبره وه، نو دی بیا واپس راغی او دی مونځ پوره کوي، نه دا دی لاحق. پوه شوئ؟ په دې درې باندې پوه شوئ؟ نو اوس دا لاحق مسافر دی. لاحق سره مسافر دی او د په مسافر امام پس په مقیم امام پسې یا په مسافر امام پسې د نیت تړلی دی. لاحق په مسافر امام پسې نیت تړلی دی. په منځ کې د اودس نه دا مات شو، اودس مات شو او دی لاړو او راغی امام دا مونځ نه وزګار شوی نه دی. دا ټول درې څلور شرطونه دي پکې، څلور خبرو یاد پکې ساتو. دی لاحق دی په مسافر امام پسې نیت تړلی دی او دی لاړو واپس راغی امام د مانځه نه وزګار شوی دی، امام د مانځه نه. او څلورمه خبره دا ده چې د پکې شرط نه دی تړلی، دا چا سره پکې خبرې نه دي کړي، د چا سره پکې خبرې نه دي کړي. نو که اوس دی راغلی دا څلور خبرې پکې وي او د نیت د اقامت وکړو، نو اول په ده باندې ګوره چې د کله د امام سره مونځ کوو، اول چې د کله په ځان باندې لازموو، نو څو رکعته مونځ پې دیو مسافر دی، امام مسافر دی، څو رکعته پې دوه پې اوس دی لاړو، دا لاحق لاړو او هلته کې چې کله د نیت مات کو، د هغې مات کو، دا اودس مات کو، خو چې دی تلو یا راتلو پرې تلو راتلو کې د اقامت نیت وکړو، چېرې دا خو ډېر ښکلی ځای دی، زه به نه لګېد 1500 زیات تېرومه. اوس دی د خپل مونځ پوره کوي، نو دا دی به دوه رکعته به کوي، څلور رکعته به دی نه پوره کوي، دوه رکعته به کوي، څلور رکعته به نه کوي. نو دا خو ادا ده، ځکه چې څنګه د په ځامه لازمه کړو هغه شان به کوي، خو شبیه بالقضا ده.
لکه پوه شو به باندې شبیه بالقضاء یعنی دل کې د نیت او د دې خیال چې نه ساتل کېږي او کله دا څلور شرطونه بګینو کنه یا به خبرې کړې وي یا به نیت د اقامت کړو یا به خبرې کړې نیت د اقامت وکړو یا به د لاړو او بیا راغی امام چې الله د مانځنه نو وزګار شوی نو او د به نیت د اقامت وکړو نو بیا به څلور رکعات پوره کوي پوه شو به باندې نور څه خبره بګي به کتاب کې راته ثم شرع المصنف رحمه الله عليه مصنف رحمه الله علیه شروع وکړه فی بیان تقسیم الاداء د ادا د تقسیم په بیان کې والقضاء او د قضا د تقسیم په بیان کې الى انواعهما خپل قسمونه ده فقال و فرمایل والاداء انواع ادا بس قسمونه معنی کامل وقاصر یو کامل لا یو قاصر ده وما هو شبيه بالقضاء او هغه ادا چې مشابهت لري د قضا سره وفي هذا التقسيم مسامحه او په دې تقسیم کې مسامحه ده مسامحه څه ته وایي مساهمه دي ته وایي چې دا پیر څه غلط شوی دی چې دې په تقسیم کې څه شوی دی غلط شوی دی څنګه غلط شوی دی ځکه قاعده ده چې د یو تقسیم اقسام د یو بل سره نه یو ځای کېږي لکه موږ وایو کلمه مقسم دی کلمه سره اسم فعل حرف د دې سری اقسام دي اسم او فعل د یو بل قسیمین دي اسم فعل او حرف د یو بل سری نو قاعده دا چې دا قسیمین د یو بل سره نه موندل کېږي مطلب که یو اسم تمنګ وي یو لفظ تمنګ وي چې دا اسم دی نو دا تمنګ فعل ویل شو کمنګ ورته فعل وای نو اسم ورته ویل شو کمنګ ورته حرف وای نو اسم ورته ویل شو نو دا د یو بل سری قسیمین دي وز دل کې چې مصنف رحمت الله علیه وی دا ادا درې قسمونه دي ادا کامل دا قاصر دا ادا شبیه بالقضاء دا نو ادا شبیه بالقضاء بدی کې کدرې ادا د ټولو خبرو رعایت وساتل شي نو دا ادا شو کدی په کې رعایت ونه ساتل شي نو دا قضا شولا واښو به معنی نو دا دریم قسم دا د اولنی دوه سره یو ځای کېدی شي د دې وجنه و چې دا صحیح نه دی دا تقسیم ځکه د یو تقسیم د لاندې چې کوم اقسام دی یو بل سره یو ځای کېدلی شي نو صحیح څنګه دی نو صحیح دا دی چې دا ادا دوه قسمونه دي یو ادا محض دی او یو ادا شبیه بالقضاء ده ادا محض څه ته ویل کېږي چې هغه کې صرف ادای او دغه ادای محض په دوه قسمه نه ادای کامل ادای قاصر چې د سر ادای محض ای ته وای چې د سر ناړو د قضا سره مشابهت ویني او ادا شبیه بالقضاء چې هغه د قضا سره مشابهت وي هغه پوه شوي نو دی چې د ادا دوه قسمونه شول ادا محض او ادا شبیه بالقضاء بیا ادا محض په دوه قسمه لري ادا کامل او ادا قاصر او بیا دریم قسم ادا شبیه بالقضاء هغه پوه شوي اوس وګورئ ففي هذه تقسيم مسامحه ففي هذا التقسيم مسامحه به تقسيم کې مسامحه ده ولی به مسامحه ده نو مسامحه بول مطلب یا هیر ده نه پکې راغلي غلطی پکړه لان الاقسام لا تقابل فيما بينها ذکر اقسام دیو بل مقابل نوي خپل من وينبغي ان يقول هذا مسانسب دا چې د څه ویلې والاداء انواع اداء یو قسمونه دي اداء محزين یو اداء محض وهو نوعان واداء محض په قسمه كامل وقاصر واداء هو شبيه بالقضاء یو هغه اداء چې شبيه بالقضاء ويعنى بالاداء المحض او دا اداء محض بیا مراد غستلږي ما لا يكون فيه شبه بالقضاء بوجه من الوجوه چې بای کې به هیڅ یو طریقې سره د دې ادا د قضا سره مشابهت نوي لا من حيث تغير الوقت نو پکې د وخت تغیر په اعتبار سره ولا من حيث التزامه انا په اعتبار د التزام سره څنګه د پدامه لازم کړل ويعنى بشبيه بالقضاء او شبيه بالقضاء نو مطلب یادای ما فيه شبه به چې بریږي مشابهت پکې د قضای من حيث التزامه یا په اعتبار د التزام سره څنګه د پدامه لازم کړو هغه شاندي ادا نکو ويعنى بالكامل او اراده وکولې کې د کامل نه ما يؤدى على وجه الذي شرع عليه چې ادا کړل شي په هغه طریقه باندې په کوم طریقه باندې چې دا جایز کړل شوی دی مشروع کړل شوی دی وبالقاصر او قاصر نه مطلب دی ما هو خلافه چې هغه ادا کول په هغه طریقې سره په کوم طریقې سره چې دا مشروع شوی دی جایز کړل شوی دی هغه پوه شوي كالصلاه بجماعت لك منصب جماعت سره مثال للاداء الكامل دا مثال د سره پاره دا د کامل لپاره ولی فانه اداء على حسب ما شرع ځکه دا ادا ده په اعتبار دا هغه چې کوم سره مشروع کړی شوی دی موږ څنګه مشروع کړی شوی هغه شان دي
وای مونږ څنګه مشروع کړی شوی دی نو فإن الصلاة ما شرعت الا بجماعت مونږ نه مشروع کړی شوی جایز کړی شوی مگر پس سره وإذا جوړه ویننا لأن جبريل عليه الصلاة والسلام علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجماعة في يومين چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبريل عليه الصلاة والسلام مونږ خولو او جماعت سره دوه ورځې یعنی یو ورځ راغی نو په لاولني وختونو کې مونږ وکړو او دویم چې راغی نو په اخرني وختونو کې مونږ وکړو او بیا ورته وفرمایل چې لکه د دې دوه وختونو په منځ کې چې کم وخت دی په دې کې ځان له مونځونه کوه والصلاه منفردا او منذ یواز کول مثال للاداء القاصر دا مثال د اداء قاصر لپاره فانه اداء زګدا ادا دا على خلاف ما شرع عليه فخلاف دا هغه بکمه چې دا منذ مشروع کړل شوی دی ولهذا د دې وجنا يسقط وجوب الجهر في الجهريه على المنفرد چې په جهري منځونو کې جهر واجب ساقط شوی دی د جهر وجوب ساقط شوی دی د منفرد نه مطلب د سهار مستانه وشو او ساره مونږ قضا شو و چې دا مونږ ځان راګرځي نو هغه جهري مونږ سیره نه پرې کې ته جهر نشي کولای دا وککې چې صحیح ده او چې واجب ده باندې دي چې خامخا کوي او که پس په جماعت سره د مونږ کوو او پای کې ته جهري مونږ او ته په سیرن تلاوت کوو پتا من سیده سا ولا جمیږي دغه پوښوي ولهذا دی وجه يسقط واجب ساقط شوی دی وجوب الجهر وجوب د جهري د جهر فی الجهريه بجهري منځونو کې عن المنفرد د منفردنا وفعل اللاحق او فعل د لاحق بعد فراغ الامام د امام د فارغ کېدون ورستو حتی لا يتغير فرضه چې نه بدلیږي فرض د پنځت اقامت سره چې نه بدلیږي فرض د پنځت اوس ګوره مثال للاداء الشبيه بالقضاء واذا مثال له هغه ادا چې کوم مشابهت لري د قضا سره وې ادا ولیدا ځکه ادا چې د لاحق په ځا باندې لازم کړو چې دا موږ بدل نه امام سره پورا کومه کنه پر امام سره به کومه خو چې څنګه به دا لازم کړو هغه شان بیا پورا کو هغه شان دي پورا نه کو بلکې په مینس کې په کسر دراغله بیا د سی ور دراغله نو ادا د په دې اعتبار سره چې د اول نه د التزام کړو په زمانه او قضا د په دې اعتبار سره چې څنګه بدل لازم کړو هغه شان دي پورا نه کو هلګه پوښوي اواز را نه کنه مثال للاداء الشبيه بالقضاء واذا مثال له ادا چې کوم مشابهت لري د قضا وسوي چې ادا ولیدا فإن اللاحق هو الذي ذا لاحق اللاحق به جندو کرامات او صلاول وی چې لاحق مسبوق او مدرک دای تعریف ورته کو کنه فإن اللاحق هو الذي ذا لاحق کسته الذي التزم الاداء چې هغه لازم کړی د ادا په ځمانه مال امام د امام سره من اول التحریمه دا اول تحقیق تحریمنا ثم سبقه الحدث بیا د تراغله بیا ودسی فتوزع دسی چل وکو او دسی وکو واتم بقيه الصلاه او منذ پورا کو باقی بعد فراغ الامام ورسل امام د فارقیدنا فان هذا الاتمام تمام ويدا ادا اتمام خدا او ادا دا په دې اعتبار سره چې وخت قائم دی ادا د په دې اعتبار سره چې وخت قائم دی هغه پوښوي وشبيه بالقضاء او مشابهت لري د قضا سره من حيث انه لم يؤدي كما التزم چې دا هغه شان دي ادا نه کوله څنګه چې دا لازم کړو په ځمانه هغه پوښوي یعنی دا ادا شبيه بالقضاء ولدا ادا غوډه چې وخت لا موجود دی او په وخت کې ادا کول تسلیم عین الواجب بالامر په وخت کې ادا کول چې دا ادا ده شبيه بالقضاء ولدا چې څنګه په ځمانه لازم کړو هغه شان دي پوره نه کړه دا په ځمانه څنګه لازم کړو چې زبر امون ته چا سره پوره کومه او زه امام سره پوره نکو وس دا خبره کوي د دې ځنه اخوا چې هغه دې ته ادا شبيه بالقضاء و نو دا قضا شبيه بالادا ورته ولینه و ادا شبيه بالقضاء ورته و نو قضا شبيه بالادا ورته ولینه نو ولما كان معنى الاداء من حيث الاصل چې معنی د ادا به اعتبار د اصل سره وا یعنی دلته ګوره دا وخت چون کې باقی دی کنه وخت باقی دی کنه نو ځکه د ادا په اصل نو ځکه د من ادا شبيه بالقضاء ولما كان معنى الاداء من حيث الاصل ومعنى القضاء من حيث التبع او معنى القضاء په اعتبار د تبعیت سره غلا نو جعل اداء شبيها بالقضاء نو دا ګرځول شي د ادا شبيه بالقضاء ولم يجعل قضاء شبيها بالاداء او دا نه ګرځول شي قضاء شبيه بالاداء الګه پوښو به نیمه وثمره كونه اداء ظاهره او ثمره د دې چې دا ادا ده نو دا خبره خو ظاهره ده ځکه ظاهره ده کنه چې لکه وخت باقی دی او د غاړه به ازادي کې بری باندې شکل ده ادا کی ولهذا لم يتعرض لهان والمصنف دې ته تصرف تعرض نه کړي وثمره كونه شبيها بالقضاء وسه ودا د قضا سره مشابهت ولې لري نو ګوره قضا لول پرې خبره مانځان پوکای
چې مسافر دا پرون اول سبق کې موږ دا خبره کړې و چې مسافر دی او په د باندې څلور رکعات مونځ نه دا د بزان باندې د قضا مونځ دره په حالت د سفر کې مونځ قضا شو نو دی به سفر والا مونځ به څونه رکعات راکړي څلور رکعات مونځ دی به څو رکعات راکړي 2 رکعات به راکړي پوه شو به باندې په دا باندې څو رکعات لازم دي 2 اوس وایي چې دا مونځ چې دا لاحق چې کله د په منځ کې او داس مات شو د چا سره خبرې نه دی کړي دی واپس راغی امام د څلور خبرې به یاد ساتي لاحق ته او داسې مات شوی دی تللی دی او داسې کډه دی بیا راغلی دی خبرې نه دي کړي په دې تلو راتلو کې خبرې نه دي کړي درېیمه خبره چې دی راغلی دی امام وزګار شوی دی امام سره وزګار شوی دی او څلورمه خبره دا ده چې لکه د خپل په مسافر امام بسې کړی په چا بسې کړی په مسافر امام بسې کړی په مسافر امام بسې کړی دویمه خبره پکې سره چې دی لاحق دی درېیمه خبره خبرې پکې نه کړي دا اودس پتلو راتلو کې او څلورمه خبره سره چې امام لا فارغ شوی امام فارغ شوی دی اوس دی چې دی که نه دی راغی اوس واپس او دا څلور خبرې پکې دي نو دی به د خپل مونځ 2 رکعاته پوره کوي څلور رکعاته به نه کوي د په منځ کې نیت اقامت وکړو چې نیت اقامت وکړو نو په مقیم باندې څو رکعاته مونځ دی په مقیم باندې څلور رکعاته مونځ دی او په مسافر باندې 2 رکعاته مونځ دی خو چې دی لاړو او په هلته کې په منځ کې نیت اقامت وکړو نو دی اوس راغی دی به 2 رکعاته پوره کوي څلور رکعاته به نه پوره کوي ولې به نه پوره کوي ځکه چې دی مسافر دی او د په لاول کې په ځان لازم کړو نو دی سو مسافر او په مسافر باندې څو رکعاته مونځ دی 2 نو دا لکه ګوره دا قضا خو نه دی وسو ځکه چې مو وخت دی خو مشابهت د قضا سره لري شبیه بالقضا ده لکه په دې باندې پوه شوئ اوس دا څلور خبرې که پکې نه وي مطلب مقیم او مسافر نه امام مسافر نه بلکې سو مقیم نو چې مقیمو نو په دې سړي باندې په دې مسافر باندې د اول نه څو رکعاته مونځ لازم دی څلور رکعاته دی 2 رکعاته خو نه دی په باندې کنه دې خو نه چې دی په مقیم امام بس ودرېدو 2 رکعاته وکړو 2 ځان نور کوو ځل لاړم دې څه خو نه شي کنه بیا به څلور رکعاته دی دویمه خبره ده چې د بګې چا سره خبرې نه کړي ځکه کله خبرې وکړلې نو دغه ختم شوله دغه دی اوس دغه نشي کولای دا څه ورته وایي په دې خپل مونځ باندې بنا نه شي کولی په دې خپل مونځ باندې بنا نه شي کولی دا شته مونځ د ختم شو شته مونځ ختم شو اوس د مانځه وخت شته مونځ لا قضا شوی نه دی د مانځه وخت شته او دی پکې مقیم شو نو چې مقیم شو په مقیم باندې څو رکعاته دي بیا به څو رکعاته کوي څلور رکعاته کوي درېیمه خبره کومه موږ ویلې وه چې دی لاحق نه بلکې څه وي سابق وي څه وي سابق مطلب دا چې د امام نه 1 رکعت شوی څلور 2 رکعت شي 3 رکعت شي د مقتدینا نو دی اوس د امام سره ودرېدو نو اوس دی به او د په مونځ کې چې دا نیت وکړو یا 1 رکعت شوی دی او په یو وکړو بیا مونځ او داس ما شو بیا لاړو بیا راغی او په منځ کې نیت اقامت وکړو دی به څلور رکعت پوره کوي څو رکعت پوره کوي څلور رکعت به کوي او څلورمه خبره سوا چې امام سره فارغ شوی لا نه دی امام لا فارغ شوی نه دی او که امام فارغ شو نو بیا خو موږ مخکې وي که امام لا نه فارغ شوی دی راغی او په منځ کې نیت اقامت وکړو نو دی بس واپس یو 2 رکعاته به خپل پوره کوي څلور رکعاته به دی بیا کوي یعنې 2 به امام سره وکړي 2 به امام نه علاوه وکړي لکه پوه شوئ اوس ګورئ ولهذا وثمرة كونه شبيها بالقضاء وثمره لري چې دا شبيه بالقضاء ده یعنی د قضا سره مشابهت لري ورې په قضا باندې چې مسافر نه مون قضا شو نو د به سوره کړه مونږ راکړی 2 رکعات نو دغه شانتا سره به سوره کاته کوي 2 رکعات ولیا انه لا يتغير فرضه حينئذ چې نه بدلیږي فرض د بدغه وخت کې پنځت د اقامت سره پنځت بأن كان هذا اللاحق لاندې اوس لیکل القید الاول لا ولنه چې دا سړی سوي لاحق وي مسافرا اقتداء بمسافر مسافر وي او اقتداء په مسافر سره کړی لاندې اوس لیکل دی چې څو القید الثاني ثم احدث بیا د تسرغ لري بیا ودسی فذهب الى مصره د لاړو خار ته للتوضؤ د اودس لپاره یا خو خار د لاړو نو خار د داخلي دل خو مقیم شو کنه پوه شو به معنی ودل لګیدل رانی صاحبږي او نوال الاقامه او نوال اقامته یا دا اقامت نیت وګو فی موضعها پکم ځای کې چې دی ثم جاء بیا دی راغه فرغ الامام امام سره فارغ شوی دی نو القید الثالث ورته لاندې لیکل دی کنه
ولم يتكلم او درجه سره خبره نه لري کړي یا لکه پوه شوي به معنی نو دا څو شرطونه شو بری کې چلو وس فواید قیود بیانې وشرع فی اتمام صلات یو د شروع کړه په اتمام د صلات کې نو فلا یتم اربعا دې په سوره کاته نه پورا کوي بل یصلی رکعتین بلکې سوره کاته بکای کما اذا کان قضاء ما لکه څنګه چې قضاء ما وي ادا غید برکات جوړې ممسو کوي دعا بکای لا يتغير فرضه بنيه الاقامه نبا بدلیږي فرض د پنځه اقامت سره فإن لم يقتدي بمسافر بل بمقيم وزي فوائد قول کدا اولنه قید پکې نو د اقتدا په مسافر پسې نه وکړي بلکې په مقیم سره کړو نو سوره کا دا پوره کوي خو په دې وجه باندې نه چې د نیت اقامت وکړو بلکې د دې وجه نه چې د په مقیم امام پسې اقتدا کړی دا او په مقیم امام پسې مقتدا اقتدا وکړي نو سوره کا ته بي او لم يفرغ الامام بعده دریم شرط لګولای چې امام بر فارغ شوی ولکه امام ویلا نو فارغ شوی امام لا نو فارغ دی راغی نو دی بیا سوره کا دا کوي او تکلم یا بګی دا خبري وکړلې ثم استأنف او بیا د سر منشور کو نو وس ګورا چې دی وس مقیم شو نیت ته اقامت وکړه یا خار دره داخل شو نو وس وخت باقی ده او غشته مون دا ختم شو ته بای باندې بنا نشي کولای چې په مېس کې به خبره وکړي نو وس دی په ځان باندې مون لازمي نه دی وس پوره مونږ کوي برکات باندې کوي او کان مثل هذا في المسبوق یا د خبره وشوله په مسبوق کې نه بلاحق کې يصير فرضهم اربعا بنيه الاقامه نو بیا به د فرض ګرځي په سلو رکعاته پنځه اقامت سره لکه پوه شوي دا د دې دریو موږ وی چې وجوب ادا په درې قسمه ده کامل قاصر او ادا شبیه بالقضاء دا ادا کامل لپاره صلات په جماعت سره ادا قاصر چې څنګه فرض شوی هغه شانتي دیونه کو لکه موږ به یوازې موږ کولو او دغه ادا شبیه بالقضاء د مسافر الهق چې د نیت اقامت باندې هم ورستو د موږ پوره کوي نو دوه رکعات پوره کوي او په دې کې دا ادا ولې ده ځکه چې وقت قائم دی او قضا شبیه بالقضاء ولا ځکه چې لکه څنګه په قضا کې دوه رکعات دی په دمانه دغه شان دی به هم د دوه رکعات په قضا کوي نو شبیه بالقضاء ده لکه پوه شوي د سره د شرایطو په دې خبره باندې پوه شوي اوس د دې درې مثالونه دا خو لکه په حقوق الله کې ذکر کړل اوس د دې درې دا د کامل ادا قاصر او د شبیه بالقضاء د دې درې مثالونه به حقوق العباد ذکر کړي او ان شاء الله سبا سبق وایي دا پوه شوي ورواړو